محترم مسلمانانو، نن د جمعې شپه ده او د جمعې په شپه چې څوک دا وظیفه کوي، الله پاک وله 1,00,000 حاجتونه دا له محترم پوره کوي. که ستاسو هم حاجتونه دي، ستاسو مشکلات دي، نن دا وظیفه وکئ، الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کړي. الله پاک به هر قسم حاجت ستاسو ترسره کړي، ستاسو به هر قسم مصیبت او دا به ختم کړي الله پاک. څوک هم چې په پریشانو کې دي، بیمارو کې دي، مشکلات وي دي، تکالیف کې دي، خصوصا هغوی ته پکار چې دا وظیفه د زړه د اخلاص وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک کرم به وشي، تکالیف مشکلات دا محترم ختم شي. او فرمایي چې کله انسان ذکر کوي، الله پاک په دې ډیر زیات خوشحالیږي. ذاکرین هلکه به په خندا خندا جنت ته ځي. نو ستاسو مثال د ذاکرینو دی، د ذکر کوونکو دی. تاسو روزانه ذکر کوئ، روزانه الله پاک به ستاسو په ذاکرینو کې شماري. او ذاکرین دا محترمو جنت ته په خندا خندا دا وځي. نو د ذکر یو فایده دا شوله، دنیا کې به حاجت پوره شي. بله فایده دا شوله چې څومره مشکل په تا باندې دی، دغه مشکل به دا نه ختم شي. او بله فایده دا چې پرسکونه زندگی به دې شي. او بله فایده دا چې الله پاک به تا جنت ته دا بوځي. محترمو هغه پور قیامت نه راځي چې څو پورې په ځمکه باندې د الله الله ویلو والا دا موجود دي. نو تاسو ذکر کوئ، نو ستاسو د وجه دنیا آباد را ډېر زیات غیرتمند خلک تاسو. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده، د جمعې د شپې وظیفه ده. او په دې شپه باندې یا نن د وظیفه کول د ډېر زیات لوی حیثیت محترمو دا لري. انسان کو څومره حاجتونه شي، انسان به څومره او مقابله کې الله پاک دی. الله پاک کوئی بنده چې ته څومره غواړې ما نه غواړه، زه یې درکوم دله. ستا څونه مشکلات دي، راشه ماته ووایه که نه. نو بنده راشه، الله پاک د خپل آه فریادو کې الله پاک وروسته ورکړي. ته رښتیا غواړې، راشه ماته ووایه، زما نه غواړه چې درکړم دله. محترمو چې یو څیز دی چې هغه غوښتلی نه وي، نو په ایمان کې دې وي. الله پاک ډیر زیات ناشنا ذات د موږ نه بغیر د غوښتنې راکړي، بغیر د غوښتنې. او کله کله الله پاک وایي چې بنده دی چې دا څه وایي، او دا وایي چې ادعوني وغواړئ زمانه. الله پاک ته پته ده دا څیز د بنده به کار دی. او چې کله یو بنده یو څیز وغواړي، څوک ورله ورکړي، نو قدر یې وایي. او چې داسې ورله ورکړي بغیر د غوښتلو، نو بیا د هغې قدر دومره نه وي. الله پاک وایي چې دا بنده زمان وغواړي، تاسو وغواړئ. نبي علیه السلام وایي که ستاسو د پیزار تسمه دا کوشلېدلې وي، دا راوخیږي، دا هم د الله پاک نه غواړئ. هر څه د الله پاک نه غواړئ. بندګاني څه هم نشي کولی، الله پاک هر څه کولی شي. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار به داسې شي چې تاسو به 100 پېرې درود شریف وایئ، صلی الله علیه وآله وسلم، صلی الله علیه وآله وسلم. 100 پېرې درود شریف ویلې. بیا به د هغې نه بعد تاسو حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل 314 پېرې. حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل دا به وي. بیا ورپسې 314 پېرې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا کلمات محترمو تاسو 314 پېرې وایي. او بیا له دې نه بعد تاسو 100 پېرې درود ابراهیمي وایي، یا کم آسان درودي صلی الله علیه وآله وسلم. دغه درود تاسو وایي انشاءالله العزیز. او بیا لاسونه اوچت کړئ. او د هغې نه مخکې نبي کریم علیه الصلاة والسلام یو طریقه ښودلې د دعا. تاسو د الله پاک حمد و ثنا وکئ، الله پاک بړایي بیان کړئ، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر. تسبیحات دي ویلې. یا الله ته ډېر زیات لوی، یا الله پاک ستا شان ډېر لوی دی، یا الله پاک ستا عزت ډېر لوی دی، ستا ډېر زیات لوی شان دی، ستا مرتبه ډېر اوچته ده. هر څه تا پیدا کړي، انسانان هم تا پیدا کړي، ځناور هم تا پیدا کړي، هر چا هر څیز ته خپل ټایم باندې ورکړي. الله پاک زما د حاجت دې پوره کړي. یا الله زما دا مشکل دې ختم کړي.
نو دغه رنګې په عجزۍ سره خلوص سره وفا سره تاسو دعا وکئ انشاءالله عزیز تماشه کوئ الله پاک یې څنګه د محترمو حاجت پوره کوي الله پاک هم خوشحاله اباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته